أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. نرانی درس کی بے انشاءاللہ العزیز سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 11 12 13 سلور آیاتونه چې نه نو هغه ویلې کیږي. مخکې رکوع کې د الله جل جلاله وحدانیت متعلق تیر شولو چې الله رب العزت وی ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده انا انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. الله یې وحی موږ په دې سره رالیږلې ده په خپل بعض بندګانو باندې چې کوم موږ چناو کړي انبیاء علیهم الصلاة والسلام چې تاسو خلق ویلو چې د الله نه ما سوا چې نه نو هغه بل څوک معبود نشته. الله وی هم زه معبود برحق یم زمانه ما سوا نور څوک نشته. نو بیا د الله رب العزت په معبود کېدلو باندې الله پاک چې نو هغه بیا دلایل پیش کول. الله وی الله پاک انسان پیدا کړی دی، ځمکه اسماني پیدا کړي، ستاسو دپاره ساوري پیدا کړي، دا ټول چې نو هغه بیان کړلو. نو اوس الله جل جلاله وایي چې کوم ساوري ما ستاسو دپاره پیدا کړو نو ستاسو دغه شانتې نور مې د باندې هم احسانات کړي دي. نو هغه الله انه لا اله الا انا هغه الله هو الذي انزل من السماء ماء هغه الله ستاسو دپاره چې نو هغه د اسمان نه اوبه راوری، د اسمان نه چې نو هغه ستاسو دپاره اوبه چې نو هغه پیدا کړي راوری لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون چې د هغې نه بعضې اوبه تاسو څکئ. اوس هم داسې ډېر شي علاقې خاص کر بلوچستان ته د سین علاقو ته چې کله سړی تشکیلونه دې کې لاړ شي نو هلته بنده ته بیا پته لګي د هغوی اوس هم تالابونه ګاډونه شانتې چې نو هغه یې جوړ کړي چې بس کم اسماني باران وشولو نو هغه اوبه ځان له په هغې کې جمع کړي. هغه اوبه د هغوی د څښاک هم یې، د ساورۍ هم یې، فصلونه یې هم یې، دا ټول هر څه دارومدار زیات تر چې نو هغې باندې. دویم کوم ځای کې چې نو هغه سیندونه او خوړونه دي نو د هغوی کې هم وکتلی شي یا کوهن دي نو د دې هم اصل اوبه چې نو هغه د بارانه اوبه ده. کله چې سوکړه جوړه شي او بارانونه چې نو هغه نه کېږي نو بیا دغه اوبه رو په رو چې نو هغه په ښکته باندې ځي او کم کسان چې چا لږه ډېره زمینداري کړي نو هغو ته پته هم یو چې نو هغه د ټوبیل د ارډ د خوړ اوبه یو چې نو هغه اسماني باران چې کم کېږي نو په دغې اوبو که ډېر اوبخور یې هر څه وشي خو چې کم کال آباد کال وي نو دی د هغې په شانتې فصل هم نه کوي او د هغې په شانتې ذایقه او خوند هم نه وي. نو ځکه الله په طور د احسان چې دی نو هغې ذکر کړلو نو الله هغه ذات دی انزل من السماء ماء لکم چې هغه ستاسو دپاره چې نو هغه نازل کړي راوری تاسو دپاره چې نو د اسمان نه اوبه شراب د څښل دپاره ومنه شجر فيه تسيمون او د هغې اوبو نه زرغونی راټوکئ چې دی نو هغه ونې بوټي فيه تسيمون چې پای کې تاسو ساوروئ خپل ساوري. والشجر چې نو هغه څه ته ویلی کېږي نو عام لغت کې شجر ویلی کېږي چې نو هغه هغې بوټي ته چې هغه راوټوکېږي او ما له ساق چې د هغې دپاره تنه او ډډه وي. خو دلته د شجر نه مراد چې دی نو هغه عام دی، که هغه ونه وي او که ګیا وي دا ټول دی. تفسیر قاسم کې چې نو هغه ابو اسحاق رحمت الله علیه چې نو هغه فرمایي وی کل ما ينبت على وجه الارض فهو شجر هر هغه شی چې د هغه د ځمکې د پاسه راټوکېږي نو دغې ته شجر ویلی کېږي. برابره خبر ده که د هغې دپاره ساق تنه وي او که ساق تنه ورله نه وي په ځمکه باندې چې نو هغه خورېږي لکه واښه وغیره نو دغې دپاره خو تنه نه وي
نو دې ته هم شجر چې نو ویل کېږي او دلته هم مراد د دې نه عام دغه ګیاګانې دا هم دي ځکه په هغې دا وروستنۍ جمله چې نو دلالت کوي الله وایي فیه تسیمون په هغې کې تاسو خپل ساوري سره وئ تسیمون دا مشتق دی د اسامت نه او اسامت ویلی کېږي چراګاه ته چې په کوم ځای کې ساوري چې دی نو هغه سره ولی کېږي نو چې په کوم ځای کې ساوري چې دی نو هغه سره ولی کېږي نو د هغې ته نو ځکه الله وایي چې دی نو هغه فیه تسیمون او ساوري هم عام طور باندې چراګاه کې هغه ځای کې سره ولی کېږي چې په کوم ځای کې واقعي ینبت لکم به الزرع هغه الله را زرغونی را ټوکوي ستاسو دپاره د دغې اوبو باندې الزرع فصلونه والزیتون خونان والنخیل کجور والاعناب او کور نو داسې چې څومره قسمه هم دی ځکه الله بیا په آخره کې وي ومن کل ثمرات هر قسمه میوې اوس یې نو هغه وخت کې خو زیات تر مخکې هم غالبا یو پیرد و موږ دا وضاحت کړو چې اکثر د الله رب العزت د میوو د دې تذکره چې نو هغه کوي نو ډېر طرح چې نو هغه کور او کجوره چې نو هغه دا ډېر ذکر کوي ځکه د هغه وخت کې نو هغه مشهور فصل چې نو هغه میوې دقه وي کور خونه او د هغې سره چې نو هغه کجوره اوس چې نو هغه بیا د لوچۍ دي او خوبانۍ دي او دغه شانتې شلتالو دی او بیا په هغې کې د یک نه اټه پورې چې نو هغه قسمونه او لا قصې ټولې نو د دغې کې الله پاک بیا اشاره کوه من کل ثمرات د هر قسمه میوې چې دی نو هغه دا ټولې الله راټوکوي تفسیر خازن کې چې نو آی لیکلی دي وایي دلته کل ثمرات ونه وي من کل ثمرات وي وجه چې دی نو هغه دا چې د میوو تمام اقسام چې څومره قسمه میوې دي دنیا کې چې نو هغه انسان د هغې تصور نشي کولی د دغې تصور او دا به صرف او صرف په جنت کې کېږي نو ځکه الله پاک من کل ثمرات وي او کل ثمرات ونه وي چې ټولې میوې خو د میوو چې څومره هم قسمونه تاسو ایجاد کوئ څومره نو هغه تاسو لګوئ نو د دې ټولو ذریعه چې نو هغه د راټوکولو هغه اوبه ده او الله پاک تاسو ته د اسمان نه درکوي ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون الله په دې کې نښې دي د هغې خلکو دپاره چې څوک غور او فکر کوي اوس دی وګورئ یو قسم اوبه ده په هغې یو قسم اوبو باندې الله جل جلاله مختلف چې نو هغه میوې او فصلونه راوخیږي او بیا د هر میوې او د هر فصل د هغې ذایقه هم بدلوي د هغې جسامت وجود هم بدل وي د هغې چې نو هغه خوند هم بدل وي رنګ چې دی نو هغې هم بدل وي او دا کې اعتبار سره د هغې قوت او طاقت چې دی نو هغې هم بدل وي نو الله وایي په دې کې لږ کوټې غور وکړه تو په خپله د الله جل جلاله ذات وپېژنې چې الله واقعي څومره لوی خالق دی وسخر لکم اللیل والنهار الله وایي الله تابع کړی ستاسو دپاره شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ اوس څنګه تابع کړی نو الله جل جلاله چې شپه د کم کار دپاره پیدا کړی هم حق کوي شپه کې دپاره راځي الله شپه چې دی نو هغه د دوو مقصد دپاره یو الله وایي چې دی نو هغه د لباس دپاره الله که څنګه اوس مونږ مانځه کې وجعلنا اللیل لباسا الله وایي مونږ چې نو هغه شپه پیدا کړي لباس لکه څنګه چې سړی جامه واغوندي دی په هغې محفوظ شي دغه شان چې کله شپه راشي انسان چې دی نو هغه څه چې د هغه باندې پرده راشي دی محفوظ وي دویم په دا شپه الله وایي مونږ پیدا کړي چې دی نو هغه د آرام دپاره نو ثابت ورځ انسان په مختلف مشاغلو کې مصروف وي په هغې کې ستړی شي نو چې کله ستړی شي نو شپه پې الله پاک راولي او په شپه کې الله جل جلاله تکویني طور باندې دا ټول شیزونه هر څه چې نو هغه غلی کړي نو چې کله غلی شي نو بیا انسان په ښکلې طریقې سره چې نو هغه آرام وکړي که تاسو خیال کړئ اکثر د ورځې چې نو د چا د شپې ډیوټي یادایي او بیا د ورځې آرام کول غواړي نو د ورځې آرام نه کوي اکثر که په کور کې مور هم کارېږي او بل هم کارېږي وړو ته هڼ ونه کړي او څه چې نو غویمه ونه کړي او یو ساه بل ساه دی به ځان پسې ور هم بند کړي پردې هم وکړي تیاره هر څومره چې دی جوړوي خو د شپې په شانتي دی چې نو هغه پرسکون ماحول نشي مهیا کولی نو الله وایي دا مونږ ستاسو دپاره چې نو هڅه کړله مسخر کړي والنهاره او ځمکه مونږ ستاسو د ورځ مونږ ستاسو د معاش درجه ګرځولي نو ځمکه انور د څه د ورځو دا مونږ دغه شانتې روښانه پیدا کړله نو د هغې کې حق شانتې تاسو وګورئ هر یو شی چې نو هغه تا ته ملنګ ښه په اسانه که چېرته دغه قدرتي رڼا نه وي نو بیا دومره رڼا او بیا په هغې کې کار کسب کوله ده نو ډېره ګرانه وه الله وایي دا مونږ دغه مسخر کړي دي بیا په دې کې چې نو هغه تغیر کول کچول او غټول یخول او ګرمول
الله دا هم مونږ کړي په خپل ترتیب باندې چې نو هغه کو کنه یو سړی وایي زما جمع خوخي بل وایي زما نو هغه سي ګرمي می خوخي یو وایي زما اوږدې ورځې خوخي بل وایي زما اوږدې شپې بخوخي الله دې عفو کې مونږ خاصیم په یو شی اتفاق خدای دی وبخه نو غوایم نو ځکه الله وی دا ما مسخر کړي بس چې څنګه ترتیب ولور کړي هم په حق باندې چلیږي په کې د انسان نه دی نه والشمس والقمر او الله وی مونږه مسخر کړي چې نو هغه نور والقمر او سپوږمۍ د دې لپاره الله خاص مدار ښودلی دی پاکې باندې چې نو هغه روان دی الله چې کوم کار دپاره دا کړی مثال په طور کې نور باندې چې نو الله پاک فصلونه پخی نور دنیا اوس چې نو هغه وکتلی شي څومره فایدې دي خلک کالي دغه شان د سپوږمۍ انسان جسمانی وجود هم پیدا ورکوي میوه وغیره په هغې کې دي هم الله پاک ذایقه او رنګ چې نو هغه پیدا کوي الله دا هم ما مسخر کړي ستاسو دپاره والنجوم مسخرات بامره او ستوري مې هغه مسخر کړي دي په خپل حکم سره تعبیر کړي دي په خپل حکم سره نو ستورو بیا دوه قسمه دي یو قسم هغه ستوري دي چې هغه ثوابت دي او دویم قسم هغه دي چې هغه سیارات دي ثوابت هغه ته ویل کېږي چې د هغه په خپل ځای باندې قایم او دایمي دی د خپل ځای نه خوځي نه نو ستور ډېر شي قسمونه داسې دي چې هغه په کم ځای دي هم په حق ځای باندې ولاړ دي دا یې ځای نه چې نو هغه خوځي را خوځي را دویم قسم چې نو هغه ستوري هغه سیارات دي هغه ځي راځي مشرق نه مغرب ته ځي مغرب نه مشرق ته راځي شمال نه جنوب نه جنوب نه چې نو هغه شمال ته دوی ځي راځي خو الله چې نو هغه مسخر کړي څنګه په خپل حکم سره نه چې نو هغه چېرته چا لیدلی دي چې ستورو چې نو هغه اکسیډنټ شوی دی ټکراوي راغلی رارتاو شي یو د بل په ځای کې چې نو هغه ور دیدلی په لارې ورته چې نو هغه پیټرول ختم شي نه دا یو شیز هم نه دی الله وایي مسخرات ما مسخر کړي بس چې څنګه رفتار مې ولا ښودلی کم ځای د تلل راتلل نه حق کار کوي او چې کله دی وجنګېدل بیا به قیامت دی دغه چې نو هغه بیا څه کېږي قیامت ورځ به بیا په هغې کې نور څه چې نو هغه نه ان فی ذلک لآیات الله وی په دې کې چې نو هغه نه دی لقوم د قوم دپاره یعقلون چې هغه عقل لري نو ګوره مخکې الله چې فکر کوي اوس دلته وایي چې عقل لري چې عقل پکې او دې ته وګوري بس د لپاره چې نو د الله په ذات ایمان راوړل دا لازم دی د لپاره کافي دي ځکه په دغه مخکینی باغونه لګول فصلونه کول یا په دې کې خو بیا د انسان سره عمل له دخل وي خو الله وایي دا مې چې دله کومه فایده درکړې ده شپه ورځ مې ده چې کم مسخر کړي نور او سپوږمۍ او ستوري مې چې د کم مسخر کړي او تله فایده درکړي نو په دې کې خو ستا ذره برابر چې نو هغه هم دخل نشته او دا ټول بیا هم ستا په خدمت کې چې نو هغه لګیا دي ځکه الله رب العزت انسان چې نو مخدوم الکائنات پیدا کړی نو ځکه الله وایي په دې کې چې نو هغه څه دي د عقل والا دپاره چې نو هغه نښې دي وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانهم الله وایي هر هغه څه چې هغه موږ پیدا کړی دي په ځمکه کې هغې مختلف چې نو هغه رنګونه دي قسمونه انسانانو رنګونه هم بدل دي جسمونه یې هم بدل دي په ټوله دنیا کې دوه کسان منو ان چې نو هغه تاسو چې ورته A to Z وایي نو دا چې نو هغه یو شانتي نشتی سنه شکل یو بل سره لګي خو منو ان چې نو هغه پکې څوک یو شانتي نشتی داسې ساورو کې داسې په نور شیزونو کې داسې په میوو کې په دې ټولو کې د هر شیز به د بل نه چې نو هغه رنګ خوی طبیعت دا بچنیانو هغه بدلی ان فی ذلک لآیة الله په دې کې چې نو هغه نښې دي لقوم د هغې قوم دپاره یذکرون چې څوک چې نو هغه نصیحت قبلوي الله دې موږ ته دغه نصیحت نصیب کړي هو الذي الله اغذات دی انزل چې راوروي من السماء د اسمان نما ان ابا لكم ستاسو د پاره منه د دغه اوبونه شراب دسکل دی ومنه او د دغه اوبونه ځینې شجر ونی یعنی چې په هغې باندې زرغونی ونی فيه چې په دې کې تسیمون تاسو چې نو سروي ساوني یمبتو هغه راټوکئ لکم تاسو د پاره به په دې اوبو سره الزرع فصلونه والزیتون خونان والنخیل کجوری والاعناب او کور ومن کل الثمرات او د هر قسم میوه ان فی ذلک بشک پدې کې لآیة نخید لقوم داغ قوم د پاره یتفکرون چې فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي دی هغه ستاسو د پاره یعنی الله شپه او ورځ والشمس انور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع دي بامره داغه د حکم باندې ان فی ذلک بشک پدې کې لآیة نخید لقوم دای قوم ای خلق د پاره یعقلون چې عقل لري
وما ذرأ لكم فی الارض او هغه څه چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره په ځمکه کې مختلف دي الوانه بدل دي رنګونه د هغې ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة نښې دي لقوم د هغې خلکو دپاره یذکرون چې غور او فکر کوي نصیحت حاصلوي